السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو څنګه یې؟ ښه. امید در رب لرم چې تاسو به روغ یې، جوړ به یې، د صحت و جامو کې به یې. زه ستاسو ته یو پیره بیا د یو نوې وظیفې سره مخاطب یم، او دا ډیره بهترینه وظیفه ده د هغه چا لپاره چې کوم کس د خپل ځان یا د خپل مال له حفاظت غواړي. دی په خپل جاني نقصان یا مالی نقصان باندې یریږي، نو هغه دپاره دا ډیره بهترینه وظیفه ده. د یو سړي کاروبار دی، هغه وایي چې په دې یریږي چې دا کاروبار رانه خراب نه شي. د یو سړي یو بل ضروري کار دی، هغه یریږي چې دا کار مې خراب نه شي. نو الله رب العزت په دې وظیفه کې دا طاقت ایښی دی چې دغه خوف هغه به ختم کړي. الله رب العزت به د دغه څیز، دغه کار، دغه کاروبار هغه بیا د هغه چې کوم ضرورت وي، که د هغه د ځان سره، د جان سره تعلق وي، که د مال سره تعلق وي، الله رب العزت به د هغې حفاظت کوي. وظیفه د الله رب العزت صفتي نوم دی. د الله رب العزت د صفاتو نه یو صفتي نوم دی. نو هغه نوم څه دی چې المؤمنو. المؤمنو معنی ده امن ورکولو والا. نو المؤمنو امن ورکولو والا. نو دا وظیفه چې سړی 613 پیرې کوي، 630 پیرې دا وظیفه کوي، الله رب العزت به هغه کس د هغه د جان او د مال حفاظت کوي. او خصوصا بیا که مسافر وي، هغې په سفر کې د څه خطرې وغیره نه یریږي، نو هغه چې دا وظیفه وکړي، یا سلامو یا مؤمنو، دا وظیفه وکړي، نو الله رب العزت به هغه ته هغه سفر کې هغه حفاظت به کوي، او هغه سفر کې چې کوم خطرات دي، د هغې نه به الله رب العزت محفوظ ساتي. دا ډیره بهترینه وظیفه ده. یا مؤمنو یا مؤمنو روزانه 613 پیرې دا وایي، الله رب العزت به هر قسمه جاني مالی نقصان نه ستاسو حفاظت کوي. او یا که یو سړی هغه ته څه یره پېښه شوي، د څه کار د وجې نه، څه دښمن د وجې نه، یا د بل څه څیز باندې دی یریږي چې دا څیز رانه خراب نه شي، ضایع نه شي، نو دا وظیفه دې کوي، الله رب العزت به د هغې حفاظت کوي.